یو نوجوان به یو مشر یو کشر به موبایل ګوري په کوټه کې به ځان نه چې دی یوازې ناست دی نیګیټیو شیز ګوري فلم وغیره یا غانه وغیره نو په دغه ضمن کې په مور راشي د خبره ته غوښ ښه په دغه ټیم کې بیا مور راشي یا پلار راشي نو چې څنګه ورکولو کی نو دې زر موبایل بند کی دا موبایل دی ولې بند کی وی اسنه دا زه چې څه ګورم او د دې پته زما د مور او پلار ته ولګېده نو بیا به ډېر د بې عزتۍ خبرې او ډېر به زما یو قسمه بد حال وي په کور کې خو دې دا سوچ نه کوي چې په دې بنده کمره کې ته یوازې ناست او ته فلم ګورې یا وغیره غانه داسه ګورې نو ته الله خفه کې نو ان ربک لبالمرصاد سره بس کې الله قرآن کې په سورة الفجر کې څه وایي چې ان ربک لبالمرصاد الله غورې باقاعده تاسو ته ګوري که بند کوټې مړی زم چې د هغې یو وري او هغه ور کې یو سوریم نه هغه ځان پسې تالن کا ځان د پاسه بړستنې مو اچوه په پنځه شپږو بړستنو کې دننه شه او ته موبایل باندې غلط ویډیوګانې یا څه ګوره نو ته به ما ته څوک نه ګوري نو هغه رب چې درته ګوري چې ان ربک لبالمرصاد تا ته وایم هغه رب چې درته ګوري هغې سره به څه کوې یو کس راته وي ما ته داسې نصیحت وکړه چې بس زما زندگی بدلې شي نو ما ورته وی زه خو زما خو نه دونه عمر دی نه مې دونه تجربه شته نه دونه تقوادار یم خو دا نصیحت درته کومه د یو عالم یو کتاب را نقل کړی دی یو بزرګ له یو کس راغی چې ما ته نصیحت وکړه نو هغه ورته وی نو زم تا ته هغه نصیحت کوم نو هغه ورته وی ای کس ته وی چې کله م یو کار کوې که نه چې کله م ته یو کار کوې نو دا ذهن کې ساته او دا په خپل ماین کې ساته چې ما ته رب ذوالجلال ګوري چې ته څه کارم کې نو بس ته دا سوچ کوه چې بس ما ته خپل رب ګوري نو زه تا ته دا خبره کوم چې ته ستا دا سوچ چې ما ته خپل رب ګوري ته به چې ته غلط کار وکړې نه که نه لکه ته به غلط کار وکړې نه شرم نشي کولی